أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. 13 جمع میں دا صدقی متعلق ذکر کرو کہ بخبل مال کے دا اللہ عیسیٰ دا خدای دا وینا مطابق پکار دا سنکہ دا انسان پا بدن دا اللہ حق دے اغیتا بدنی عبادت وی لکا منذ روجہ شوا دا سے دا انسان پا مال کم دا اللہ حق دے اغیتا مالی عبادت وی لکا صدقہ شوا صدقہ نفلیم وی او صدقہ فرضیم وی لکا زکاة کے سڑے ورکے ظاہر کے خو انسان دا وی کہ دا صدقہ زور کم زما دا مال با کم شی لیکن پا حقیقت کے پا صدقہ مال کمی گی نہ زیادی گی او پا دے کے حدیث موجود دے دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا ترمذی 2 جلد کے پیغمبر مبارک قسم خوری دا حضور پاک خبر بے قسم مونگ دلیل دے مونگ بے منو دا قسم تا سے ضرورت دے خدا صحابہ تا قسم خوری امت تا قسم خوری مسلمان امت تا نو صحابہ تا مسلمان امت تا دا قسم ضرورت دے مونگ خوی بے قسم خبر منو و کل یو خبر چے اہمی یا یو خبر سو دیر مضبوطی نو قسم پہ خوری دنیا دا قسمون خوڑل من دی پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ دیر قسمون بنا خورے او دا خدای نوم دا دنیا دا پار لا تجعلو عربتا لئیمانکم کہ دا اللہ پاک نوم دا قسمون مخورے دیر دا دنیا دا پارا بنا خورے بیزایا یو شیخ خرسے او پدروغ یا پرشتیا قسم خوری چا شیخ میں خرچی یا دا یو شیخ عیب پٹھے قسم پہ خوری یا اسم نوے وہ دنیا لے مخورا او دا دین دا پارا چکل خبر کلکے او مضبوطے اگر کا اوریدون کے انکار نکئی ادی منی نو بیام دا خبر تاکید دا پار قسم خوڑلی شاہ اللہ خوڑلی دی والعصر او پیغمبر مبارک دیر زیاد پا حدیثو کے ذکر راغلے چیر حضور پاکم دا سے قسم خوڑلی دی جدا خلق و خبر ذہن تا مضبوط شی نو پدی پیغمبر مبارک قسم خوڑلی پدریو سے جو یو پدی قسم خوڑلی دی کہ پا سوال با مال زیادی گنا خلق لگی سوالو نا کئی دیو بلنو پیسے را گنڈی دا دیر لوی جرم مولوی گناہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ سوک سوال کئی دا قیامت پرد برد پا مخ کی دا وخ ٹکڑا لی تا شڑو کی بیدا سے سپیر مخ بینی ولی او دا چا مخ بزخمی وی دا قیامت پرد ذکر دنیا کی امتدا اخبر مخ زلی لکی دا خلقو نغختن کوا او یو صحابی راغ سوالے کو رسول اللہ مبارک او فرمائل ورشکور کی ذکر سشتا نو اگوی کر اسم نو پکور کی یو کاسا دا لرگی او یو زور سادر اے روڑل پیغمبر علیہ السلام ولاغت دوارا خرس کرل او تیوی ورشت تبر والا تبری والا واغشتا او پخبلو لاسو مبارکی پاکی والا لرگی ٹکو ویشا بزنگل تدو خشاک روڑا چی سور ودی دیو نوینم اغبت او خشاک بے کو درولو بے او خرسو بے خود پاک مالدار کزان لے سامان مواغشت ارس نبی حضور پاک کو فرمائل گورا اوچت لاس الید العلیا خیر من الید السفل اوچت لاس دا اللہ دے لاس نا بہتر دے چاہتا لاس منی سا سوال مکا وکا سوال کہہ دا اللہ نا سوالو کا ورکا خلقو لا ورکا دا خلقو نمکوالا پیسے سوالو نمکا و گناہ دا حرام دی نن سبا ډیر خلق سوال کوي پیسې ځان نه پدې یو کاروبار شروع شوی دی پدې خاریو کې دا سخت جرم دی سخت ګناه ده د مارونو سخت جرم دی حرام دی حرام
چې دا خلکو ته لاس نیسي په دې ګاډو کې او په دې کوڅو کې نن سبا زنانه ګرځي او پیغلې جنکۍ ګاډو پورې نښتي شیشو پورې او ته شیشې ډبۍ چې ماله پیسې راکړه سوال به کوي دا ګناه د حرام دی حرام په دې مال نه زیاتېږي رسول الله مبارک په قسم خوړلی دی دویم په دې قسم خوري چې که څوک وبخي نو په دې به د عزت نه کمیږي نن سبا چې څوک چا سره زیاتي وکړي نو دی ورپسې لاړ شي ما معاف کا ما زیاتې کړې ما معاف کا ما وبخه هغه وایي که زه دې وبخم خو سبا به خلک وایي چې ومې ووالې هم دې وبخه سبا به خلک وایي چې ومې تکلیف درکړه ومې وبخه ته کمزوری یې هسې به څه چې بخل کې ته کمزوری یې پیغمبر مبارک په دې قسم خوري چې که څوک چا وبخل دې سره دې بېعزته کېږي نه دله به خدای په دې عزت زیاتی رسول الله مبارک قسم خوري او دریم صدقه چې څوک ورکوي نو خلک وایي مال رانه کم شه ما سره غزر روپۍ وي 1500 مخکې 1500 پاتې شوې حضور پاک فرمایي په صدقه مال نه کمیږي الله به زیاتی دنیا کې هم خدای زیاتی او په آخرت کې به هم خدای پاک زیاتی صدقه کمیږي به نه مال نو صدقه ورکول زمونږ دقه سوچ دی چې دا صدقه نه ورکوي مال کم شو پیغمبر قسم خوري نه کمیږي نو بیا پکې څه کوي او مولا زما رونو په دې باندې مونږ ته مثالونه پراته دي مثالونه حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه یو حدیث بخاری شریف کې راځي میلمانه راغلل نو پیغمبر علیه السلام هغه میلمانه په صحابو تقسیم کړل وی کور ته میلمانه بوځي نو سیو بوتل سبل صحابي سه حضور پاک هم کور ته بوتل حضرت عبدالرحمن دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زی وی مونږ هم یو څو میلمانه کور ته بوتل وی اتفاق دا چې ابو بکر صدیق مونږ ته میلمانه واده کړل چې دینه میلمستیا ورکړه په خپل پیغمبر علیه السلام له لاړ چې زه به د حضور پاک سره روټۍ وخورم هلته لاړ وی چې مونږ میلمانو ته څنګه روټۍ پیش کړه میلمانو نه خوړه میلمانو وی د کور خاوند څه شو ابو بکر مونږ وی تاسو ابو بکر څه کوئ نه چې تر څو هغه نه مونږ ډوډۍ نه خورو چې هغه په موقع موجود وي مونږ خورو د هغې مقصد دا و چې حضرت ابوبکر خو ډېر لوی سړی دی چې د هغه په ملګرتیا کې د برکت د هغه حاصل کړو روټۍ وخورو د کور خاوند چې تر څو نه مونږ روټۍ نه خورو مونږ ورته ویې ولې زمونږ پلار مونږ ته معلوم دی که هغه راغلی او تاسو ډوډۍ نه وه خوړلې نو مونږ ته به ګورې ډېر بد رد وي او تاسو ته به یې وویل او هغه زمانه خو دا وه چې د وربشو ډوډۍ به وه چې اوچه به شوه بیا به د خوراک نه و ترکاري چې به کله یخه شوه بیا به د خوراک نه وه نو ګورې که راغې او تاسو ډوډۍ نه یې خوړلې مونږ لا هم کار ګورئ ځان لا هم ګورئ غوسه کېږي ګورئ میلمنو وې تر څو چې حضرت ابوبکر نه راغلی نو مونږ یې نه خورو وی دی کې ابوبکر راغی پلار مې وی زه خو دې پټ شوم وی ما ته پته وه چې دې به اوس غوسه کوي وی چې څنګه راننوت نو بیبي ته وایي مور ته راله وایي چې دې میلمنو نه هم ډوډۍ ورکړې ده او که نه ده ورکړې مونږ ورته وایي چې مونږ ورته ډوډۍ پیش کړې خو هغې انکار میلمنو ته وی ولې مې انکار وکړو وی مونږ وی چې ته نه مونږ یې نه خورو وی د ما خو دې قسم یې کمې وخوړه د خدای بندګانو ډوډۍ راته پیش کړو تاسو ډوډۍ ونه خوړه ما انتظار هم کوم څه چلو په ما کې خوړه به هم که نه زه خو یې نه خورم میلمنو وی چې ته نه خورې قسم په خدای که مونږ هم وخوړه جنجال حضرت ابوبکر هم قسم وخوړه میلمنو قسم لیکن زما وروڼو دلته یو بله مسله مو واوره رسول الله مبارک فرمایي که یو قسم دې داسې وخوړه چې هغه کار کول پکار دي د نیکۍ نه دې قسم وخوړه نو قسم فورا مات که او کفاره ورکړه نو دلته ابوبکر صدیق فورا ووی وی دا شیطاني وسوسه وه ما ته یې واچولو تاسو ته یې واچولو راوړه وایي چې ډوډۍ وخورو کفاره د قسم به بیا خامخا ورکوي عبدالرحمن وایي وی چې مونږ روټۍ خوړه زومه زما مور وه ابو بکر صدیقو ګڼ شمېر میلمانو یو خادمه مو چې ډوډۍ به نوړۍ اوچتوله لاندې نه به زیاتېده چې نوړۍ مو اوچتوله لاندې نه به زیاتېده چې نوړۍ مو اوچتوله لاندې به زیاتېده موږ به کتله چې لاندې نه به راوچتېده وی ما ته ابوبکر وی د ما مور ته چې پلانکې دې ډوډۍ ته وګوره دا پې څه چل شوی دی وی مور مې ورته قسم په خدای چې د مخکې نه لس چنده ډېره شوې ده مونږ مو خوړه میلمنو مو خوړه خادمه مو خوړه او زمونږ یو قوم سره تعلقاتو
اوهو چې هغه په سلګونو خلکو لګم نه چې ټول راغون کې حدیث کې موږ ضرب ورکو په سلګونو خلکو وی اغیلم اولېګل او رسول الله مبارک لم ساره غډوړې اولېګل د خدای رضا چې یو شي کې وی کنه کمیږي باندې ده زیاتېږي به یو سړی وغه شومو خزه سخی وا اکثر په دې خزو کې سخا زیات دی او په دې سړو کې سخا کم وي اصلي دې خزو ته وی کنه وی تا خو نه راګټل خو به ما چاو دی نه دا څه نه دا د خزه مړه خوږيږي د خاون مال سره د خزه زړه دړديږي خزه چې خياري په خاون خپکیږي خزه ته پته چې د ما د خاون سار وختي وته او مازیګر ما خام را پیدا شو دنه په بلا خولي وتري نو دا غي زړه په دړديږي خو بعد قمق لبي بعد بے وقوفه قدمي هغه نولي بس او بعد پکې دامه چې ګره پلار کړه شي پټ چلای رونو کرم شي پټ چلای دام پکې قمق لشتا او بعد قمق لپکې نام ته بے ځای لګول کوي بے دریغه د خاون باندې استعمالي بے ځای باندې کې اسراف او تبذیر بام نه کوي او بعد دې چې ټول په تعویذګرو پسې او په پیرانو مې بس ګرځي او تور چرګه ترخ کې نیولي او تعویذونو باندې پیسې ټولې کار کوي ټول ورځ ګرځي دا خزه بلکارینی التزو دلتزو تور چرګه دا تور چیرې دا څوک پکې لا دا وي خاون ته دا سم پکشتا خاون خوشالي کنه اے سړیا ما خو استاد سر تور چیلې منلې د کاکا سه نو دیم دا سه جغ شي وو یزم د خزه خوخه ما زمه دا سر تور چیلې منلې دا سه بابا جی دا سه او خان دی دا سه ګډ را ګډ چې د ما خزه خو په ما ډېر میانس کې د خزه کاکا سه تسهیل تړل شوی دی د یو باندې جوړ کړی سارا سر مې تور کې دی باندې چې دا به په خپل بوزم یو خو یاد ساته منختی به صرف د الله کوي د بغیر الله د الله نه ما سوا د بچا نه کوي کته د پیر بابا د کاکا سه د ارچا منختی وکړه د عبادت د اسلام نه رضان دوړه کو منخت صرف د الله کوي د بچا ما کوي منختم خشه نه دی منختی مکوي رسول الله مبارک په خپل فرمایي چې منختی دا سفیده تا ته نه رسي نه د خدای تقدیر بدلی خو د بخیل نه څه شی روزي اسه شی نه ورکوي خو چې منختی وکړي څه شی اعتبار روزي منختی خو ته خدای سره جوړه کې چې خدای کدا کار دی کدا صدقه کوم او کدا ونه که صدقه نه کوم منختی مکوي او بیا چې وکړي کړه مونږ ته به ټلیفون وکړي ما خو منختی کړی دا او ما خو د غوی منلو چې کدا کار مو شنو زبا د غوی ورکوم چې علا خیر علالوم به ذبح کوم منخته مې کړی اوس که د غوی پیسې ورکم څنګه به مې مصباح غوی راغی ما ته خو پته ده چې غوی د 1.5 لک روپو او که دې اوس ورته وایي چې پیسې ورکړم نو 15,000 روپۍ به ورکړم په 10,000 غوی کې ما خو جد دیګ منلی دی تا ته چا وایي چې دیګ منه خجی بس اوس به داسې وکړه دیګ پیسې به ورکړو نو که زه ورته یم چې له دیګ پیسې ورکړه نو 15,000 ورکړئ دیګ مې منلی دی د غټو که د نارو یاره جي ما خو پکې غږ نه و کړی زه یم هلکه په عرف کې ګورې د غټو رجو دیږي او د غټو رجو دیګم چې 14 کیلو روجې او 13 کیلو غوښه ولې عرف کې هم دغې ته دیګ وایي دغه ته روجه وای چې تاسو ډوډۍ لګو دي در باندې سپیره روجه وخوري ته معنی یاره چې دا خو په 14,000 روپۍ کېږي نو چا راته وایي چې منختی کوه بیا وایي خوږ به پوخ کو خوږ یې خوږ څوک څه کوي بیا وایي یاره زه به ته خورم که نه نه به خورئ زما بچي به ته خوري که نه نه به خورئ یاره ځکه پکې 1 کیلو څوک ورته بعضې دا چلو ښایي 1 کیلو پکې زیاتې ور واچوه خیر دی نو ته نه شي خوړ کیلو نه چې 2 کیلو هم زیاتې ور واچوه مغه دی ومغه رجو سره ګډه وړه ده منختی مه کوئ منختی به بیا تم نه خوري ستا بچي به هم نه خوري غریبانان به هم نه خوري مالدار به هم نه خوري غریب به کم ځای پیدا کړي خدای سره جوړې مه کوئ رسول الله مبارک فرمایي منختی تقدیر نه بدلئ په منختی کار نه کېږي صرف بخیل اسې څه شی نه ورکوي د منختی په وجه ته یو شی روزي اسې خیرات کوه صدقه کوه منختی مه کوه پام کوه چې منختی ولګي که دا کار مې وشو نو بس دا وایي دا منختی ښیښه او بیا د کاکا صاحب او پیر بابا نو لاړ به شي نو ښځه به تور چیلې به وایي تور چیلې کوم ځای پیدا کېږي
نو عام چیرې چې مثلا په 15,000 کېږي نو تور پیدا کوي نو په 100,000 وایي نو صاحبه کاکاجي به هم شي او ببو به هم شي ببو هم شو کاکاجي هم شو او 15 بچي دي هغه هم تر خولو کې ونیسي او تور چیلې لا په وتړي نو کاکا صاحب له پیر بابا له بوزي نو بس الته کې منجور لور کې دا مزه شي هغه واپس او دا هغه د مال کې چینی مې وروړي او دل تراشي او بیا له خوري چې باندې خوشل 15,000 روپے لاړې ولګي او دا هغه نه بسې بچینی مې نه او هغه مال غروړي دلته په کوسو کې وی چې ته وېګنه زمزم او به وروړي دي یا د مدینه منورې نه کجوري وروړي دا د خلک دا مکوي منخته مکوي صدقه کوي مخکینه صدقه کوي صدقه رسول الله مبارک فرمایي تطفئ غضب الرب کما یطفئ الماء النار لکه اور باندې چې دی او بواچولې اور ملکو دغه څه په صدقه د الله غصه ختمېږي تکلیف خو د غصې د وجه نه راځي چې الله غصه شي نو په صدقه باندې غصه ختمېږي او رسول الله صلی الله علیه وسلم څه فرمایي یوازې غصه نه ده حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ روایت تے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الصدقة تطفئ عن اهلها حر القبور اسوک صدقہ ورکی دا قبر دا تاونا بدی خدا پاک محفوظ سادی ورشکن پا قبر بدی تطفئ وجن تاو دا قبرنو قبر کچی پریواتی دا قبر دا تاونا بچے دا صدقہ بدی بچکائی وإنما يستذل المؤمن يوم القيامة في ذل صدقته او دا قیامت پر از مسلمان دا خپل صدقه پسور کے ولاڑی کچھ ورم کی کر سو فیدے شوی قبر دا تاونا بچے بس ختم صدقه ورکوے نجی که ورکا مال کم شو نو بے خطلیه چه کم شو ستا نکمیگی براب زیادیگی بے خطلیه بچوتے پریدے طبعا با قبر کی اور بلیگی قیامت پر روز با پخولو کی ڈوب پراتی بچے دی پکاری گی نوسے دی پکاری گی ورکا صدقہ دا خدای بندہ قبر کی وہ قسم پا خدای کا دی پکار شی قیامت پر روز دی نپکاری گی او ما یفر المرء من اخیف دا خپل رورنا او دا مورنا او دا خزی او دا بچونا با خلق یو بلنا بتختی لیکن منگوائیو بس غوٹا مورکڑے دا والا بینک ایک دو غوٹم ورکڑے پکور کے سنبھالو جمعات کے عجت صدقہ نورکو فقیر مسکین تا ضرورت صدقہ نورکو قسم دے دا سے خلق پا دے وطن کشتا حقیقت میں رہتا ہوا چی دشما خام ڈوڑے پسے غریبانہ نریان ناستی داسما تا پتا تھا دا سے خلق پا دے وطن کشتا یتیمانان معشومان بچیے معشومان یتیمانان بچی دا وارو او مخلو چی دا ڈوڑے درک دا غریبانانو نلگیو دا جامع درکے نلگی دا سے معشومان شتا دا سے طالبان منگ سرشتا غریبانان چه سہر نا منگ سر ماسپخین پورے سبق وی او دا ماسپخین نا پزدان لغریبانان دیالی و مزدوری کئی روڑے درکنے لگی دا سے طالبان منگ سرشتا پلاران و مین درستی دی وی مدرسہ کے بس سبق وی ما تا پتا دا بابا جی تسکار کے زد دیالی کو ما نو ته دیالی کې ته بس کې دا بچي خیر دی چې د علم کې زب دیالی او کوم مزدوری وکوم خو دا بچي مې علم وکي یو راغه ماشوم میدان سره راوس په دغه پس کو او د نه کې دا لک په نصیحت ورتاو کا وې ز ګونګړي خرصوم په گاډه باندې په ګونګړو کې بسونه پیسې ګونګړي خرص خدای دې ته مریض نه پیخه چې مریض در پیښ شو او ډاکټر لاړې و ڈاکٹرانو کم خلق شتم رحمدل مشتا خو بعد ظالمانم پکشتا ڈاکٹرانو تمزیم چه دا خدای خاطرو که دا غریبانانو خیالو سات چه تا 50 مریضان گوره نو دا دی دیر شو نوال فیس تا دی شلو غریبانانو نمالا او پتام زکاة شتا ڈاکٹر سے پتام زکاة شتا پا زکاة کی دارو والاو دی غریبانانو لیا ورکا معمولی پیسو دارو وطولی کا ظلم مکاوا اوزی لنا قسم پا خدای چی اوزی ایکسرے ضرورت نہیں ملی کا لیبارٹری ضرورت نہیں ملی کا الٹراساؤنڈ ضرورت نہیں ملی کا ضرورت ہی نور تولی کا مالا دا غریب مسکین نفیس گزارو کا غریبانانو مسکینانو سرا اللہ بدر باندے رحم ہوگی مسکینان دی فقیران اوگی گردی نار گردی ستا بچو درے کوٹا چولی دی او یتیم بچی صرف کمیس دے کوٹ دا غریب نشتا
تا د بچی څلورو پنځه جوړې کېړې او سپلی دی یتیمانان ماشومان دي په پردو کورونو کې خدمت کوي سپلی نشته کېړې نشته دا تپوس پتا نه خدای کوي که به نه کوي ان فی المال لحقا سوى الزکات رسول الله مبارک فرمایي ستا په مال کې له زکات نه علاوه نور حقونه شته قسم دي داسې خلک مې لیدلي دي او تاسو به وینئ چې هغوی سره ګوتی ده او د ډیرانونو نه پوستکي راغونډئ او ګوتی ورسره یو د ډیرانونو نه زاړه کاغذونه او زړې ټوکړې راغونډئ او خرڅئ اینې که نه تاسو یې لیدلي که نه په ډیران ګرځي مونږ خو چې په ډیران ځو پنځه ګزه تې لرې زه اوس سپېمو ته هم ټوکړ رومال نه ولي څه به کوې په دې ما څه به کوې پاتې به شي زوی ته نوسي ته به پاتې شي کړوسي ته به پاتې شي ولې د خدای په رضا نه ورکوې کم به شي پیغمبر مبارک وایي نه کمیږي د زوی چې مې وادي لکونه لګوم د لور چې مې وادي لکونه لګوم مهرونه دي او جهیزونه دي د دنیا پیسې لګوم خوا کې مې جومات جوړېږي هغې له نه ورکوم خوا کې مې مدرسه ده هغې له نه ورکوم خوا کې مې یتیم او مسکین دی هغه له نه ورکوم خوا کې مې کونډه ده هغې له نه ورکوم دا به څه به کوو مونږه دا مال به کوم طرف ته وړو ورکې زکاتونه خپل پوره ورکې او خپلې صدقې پوره ورکې قسم په خدای برکت پی پکې دا هغه چا هغه څوک ورکوي چې ړه لري ړه نه لري نه نو ښځه سخي وه او خاوند یې بخیل و نو ښځې به ورته ویې چې صدقه ورکوه د وې کمیږي نو یو ځل ورته ښځې ویې سړیه ما پټو ته بوله چکر لګو دا چې زه ښځې سیل به راباندې وکړم نو لاړل پټو ته بلا پټي د سړي ارټ ګرځېده دا ښځه ورره د ارټ دې کوي د سر ورښکته که وګوري ورته او دا سړی لاړ په دې پولو ګرځي په دې باغ کې ګرځي په دې چمن کې ګرځي او په دې پټي کې چې سړي یې په هغې کې چکر لګاو ښځې ته وایه ښځې راځه که نه چکر لګو وي صبر وکړه سړیه درځم بیا ورته اواز وکړه ای سړی ښځې راځه که نه چکر لګو ته څه له راغلې وي صبر وکړه لږ صبر وکړه بیا ورته اواز وکړه ای ښځې ټول ورځ په دې کوي کې تېره کړه کوي کې دنه څه پروت دي اسم نري پروت دي څه ته ګورې وي لږ صبر وکړه درځم سړي ټول ورځ سیلونه وکړل چکر یې په پټو لګاو ښځه همغه کوي ته ګوري اخره کې راغلی وی خدای دې مرداره که بیخ دي ته ما دې کوي راوستی کوي کور نو سار مې راوستی کوي ته نیغه نیغه ګورې ته څه له راغلې وی سړیه ما خو یو ناشنا شی په دې کوي کې وله څه دې ولیدل وی ته راشه که وی ده چې وختي راغلی مه نو د اوبو ته ګورم دغه نښه ده ارټ ګرځي اوبه راوځي کمیږي نه په دې سوچ کې پرته یم چې دا نښه به اوس لاندې شي اوس به لاندې شي اوس به لاندې شي بله اوبه ترې راووتې بلا باړې اوبه شوې اوبه خور روان دی او دا اوبه پوټې د هغه خپل ځای نه نه لاندې کېږي په دې سوچ کې مایت ته وایي خدای دې مرداره که داس خاص پیمې دې نیولې واره شي ورځ دې په دې تېره کړه دا نه کمیږي ولې نه کمیږي دا دومره اوبه چې ترې راوځي وایي دې پسې شاته نورې را روانې دي تا ته نه ښکاري خو د شا نه نورې را روانې چینې ورته لګېدلې دي نورې را روانې دا کمیږي نه تا ته نه ښکاري وی ښه وی او نو وی ستا دې خدای دا خاص پیمې قڼا به میراته کړي دا خاص قڼا پیمې دې نیولې دي قڼا څنګه چې دا نه کمیږي او لاندې نه ورپسې را روانې دي نو قڼا دقه رنګې په صدقه مال نه کمیږي لاندې ورپسې نور را روان دی خو قڼا به څوک پیوي صدقه باندې مال کم شي یاره مړه که د دنیا واقعیت ته ذکر کم خو چې کم نسبي او ذاتي شو مې په خدای قسم که روپۍ هم ترې راوځي ځان ته یې نه لکېږي داسې بې غیرته مې هم لیدلي دي ځان ته یې نه لکېږي نو بل ته به څه ورکړي دا مې لیدلي دي حقیقت درته وایم ځان ته یې نه لکېږي څپلۍ ټول عمر شلېدلې ګرځئ او جامې ټول عمر دغه چې یو جوړی ځان له چېته اختر له ساتلي هغه یو جوړه به اختر کې اچوي بس ځان ته یې نه ډکېږي ټول عمر پیاده ګرځي سایکل ګرځي چېته د غریب په سوزګي کې او په پلانکو کې راتلو قسمت هم نه غوښه صرف د اختر پر ورځ خوري ښه مالداران درته وښیم بده خبره چې اوس ترې شرموم ښه مالداران درته وایم صرف د قربانۍ په ورځ باندې به غوښه خوري پراټه به یې کور کې نه پخېږي دا خدای ظالمه په ځان خدای نیولې سپېره دې ته سپېره وایي چې دا بل ته نه لګېږي دا بخیل دی او چې دا بل ته هم نه لګېږي او ځان ته هم نه لګېږي دا دله کنجوس دی دا کنجوس دی
نیک بخته په ځان ولګوه په بچو ولګوه صدقه اخره په خپله چې خدای نعمت درکړه په خپله یې خو اخره نه کمیږي ساتم نو چې مړ شي همدقسې دی هغه مال هغه بچو ته وروستو پاتې شي بچې پرې مزې کوي بچو له نه ورکړي ډېر پکې داسې شته نه ځان تړی کېږي او نه بچو تړی کېږي اوس زنانه خدای پاک دې اوس وبخښي هغه مړه ده خاوند دی مړ دی ما لراله ما ته ویلي سړي ته میرا مینت وکاوي چې غوښه نه راوړي سامان نه راوړي راته وایي چې به دغه سبزیانې مبزیانې خورئ نو ما ورته خورئ که نه سبزي ښه شی دی نه ښه ده ماشومان جاړي نه غوښې چرک پسې او دې ځانې سپېره نه راوړي نو ما ته یې وې هغه ښه دې خبره یې هغه ښه دې ښه پوره چالاکه وه ما ته یې وې دا سپېره دی وایي چې دې بار ته وځي نو موږ ځان له ښه چرګان هم راوړو خورو او ښه سره کړی هم خورو ښه برابر او چې دې راشي نو دله شوتل موتل وخوټ کوو ما کې ورته کېدو خوره دې خوشحاله چې ګنې بچو به هم شوتل خوړلی او موږ ښه زبردست چرګان هم خورو ښه غوښې هم خورو او ښه فروټ راوړو ځان له کوټه کې کېنو یو بل سره خاندو چې بس سړی راغلی دی موږ له یې ګټي په ځان سپېره خدای نیولې داسې هم پکې شته او داسې هم پکې شته بعضې ښځې هم شوم پاړقې دي دا ما ته پته ده یو سړی و هغه سخي و ښځې شوم او ښځې به ورته اخوا دېخوا کول چې مه راوړه هغه د نر بچي به څه چل کو هغه به ښه غوښه راوړه او کټوې ته به کېناست او ځان له به یې پخه کړه او کې به ناسته و هغه پوټي به یې ترې ټولو خوړل او اخره کې چې به دوه درې ټکي ښوروا پاتې شي ښځې ته راشي تاسو هم د دې اهل یې خورئ دا ښورواګانې د مارونو صدقه ورکوئ چا چې ورکړې ده او د غریب حق ساتی د غریب خیال ساتی په ګاونډ کې چې د یتیم دی او مسکین دی او کونډه ده او غریب دی زما په خدای قسم چې قیامت پر ورځ به د خدای د هغې تپوس کې قسم مې راته وخوړ بلې ما تېره جمعه راته حدیث دی چې الله فرمایي حدیث قدسي چې ما دنه ډوډۍ غوښتې و ما دې رانه کړه او ما دنه اوبه غوښتې و ما دې رانه کړې الله ته ډوډۍ اوبه غواړې ته ناجوړه کېږي زما دې تپوس نه دی کړی وایي زما ګاونډي دنه ډوډۍ غوښتې و که نه زما ګاونډي درنه اوبه غوښتې وې که نه بیمار و تپوس دې دا نه کړی دا تپوس به کېږي په دې شومتوب مه کوئ که کمه شوه راشئ ما ته دې جمعې پر ورځ ودرېږئ وی تا خو ویلي و داسې او خو ما شیخ ولاړ کم شو نه به کمیږي خو چې د خدای د رضا دپاره کې نمود و ریا به پکې نه کړي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه زمانه و مانعینو د زکات و زکات نه انکار وکړه حضرت ابوبکر صدیق جهاد ورسره شروع کړه نو بس خلکو زکاتونه شروع کړل ویرېدل خلک بیت المال ډک شو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه حضرت ابوبکر خاص مشیر و سینیر منسٹر چې ورته وایي خاص وزیر او لاړم بیت المال مې کته چې بیت المال مې کته د بیت المال چې کوم ناظم امورو سیکرټري هغه ته مې لکه ته راشه کښېنه ما سره چا چاله ورکوې لسټ یې راته کېښود چې دا غریبانان دي دوی له موږ د میاشتې د کال دومره دومره شی ورکوي دا قانون دی چې بادشاه به غریب له شی ورکوي د بیت المال نه به غریب له ورکوي کونډې له به ورکوي یتیم له به ورکوي او که کوم انسان د لوږې او د تندې د لاسه لاړ برباد شو د بادشاه نه به یې خدای تپوس کوي نن سبا زمونږ بادشاهان هغه خپل غټایټ هغه غټ غټ سنډاګان غټایي غریب ته یېر دی په وزیرانو یې خوري په مشیرانو یې خوري د اسمبلۍ په ممبرانو یې خوري هغه خلکو له یې ورکوي چې پچی د حکومت ولاړ دی حالانکې حکومت په دې غریب عوام ولاړ دی دغه خلک دې غریب عوام پاس کړي ځان له صاحب په لندن کې او په سویزرلینډ کې او په یو دی او بل دی بنګلې نه چې غټې غټې پلازې جوړې کړې پیسه وزي روانه ده تبه یې وکړه دې خلکو ظالمانو په کلکونو نه په کروړو نه په اربونو نه په کربونو مال دې ظالمانو واو دې ټولو لیډرانو دا ګنده لیډرانو دا سپېره او بار ملکونه ته ارس یوړل او مونږ ټول عمر دې خلکو په پلان کې زنده باد او پلان کې زنده باد او پلان کې زنده باد خو پړقو تاسو څه چې زنده باد منګلې هغه جوړې کړې په اسلام آباد کې غټې غټې کوټې هغه جوړې کړې 15 شپږ ګاډي د یو 2 کروڑ روپو د هغه پوجره کې ولاړ دي شل نوکران هغه ته مخکې رسنو کېږي سپېره ستا پکې څه شو
جنگ مو دیک مو تا کو د دې خلکو د پاره یو بل ته مونږ کنځل کو د دې خلکو د پاره دشمنه مونږ خلکو د واغشتره د خلکو د پاره په جنډه جنگ او په یو جنگ او په بل جنگ دشمنی کور په کور جوړه ده پلار او زوی یو بل سره روان دي د تربور سره روان دي او یو بل سره دشمنی ده او مازې پکې د چا دي مونږ همغه پیته ته راسو مونږ همغه پیته ته راسو همغه دالو ته راسو ورشه وګوره چې هغوی په کورونو کې ځان له غټ غټ فارم هاوس جوړې کړي دغه خلکو او په کورونو کې ځان له په کوټو کې دننه ځان ته حوضونه جوړ کړي او په هغې کې لامبي او ځان له په کوټو کې دننه داسې باترومونه جوړ کړي دي که نه چې لاس مګل هم نه غواړي چې څنګه غولو کې او بټن ووایي نو خود به خود پرشر شروع شي نو پرشار شروع شي نو انځي به دی ځان له لاس هم نه وروړی موږ ټول عمر سادین لزو ځان پورې لوټې مګو ټول عمر په سادین کې ځان پورې موږ لوټې مګو ساره موزو مازدیګره موزو او لوټه ځان پسې راکاږو او په یخو به اودسونه کوو بجلي کله وي او کله ني او ګیس کله وي او کله ني او پلان کې زنده‌باد او پلان کې مرده‌باد او پلان کې زنده‌باد بېخموزه نیکبختو سادهګانو خدای ته وګورئ ځان وپېژنئ خدای وپېژنئ راشئ خدای ته ښکته شئ پرېږدئ دا بوتان موږ د خدای نه نه یېرېږو دا په موږ د خدای قهر او غضب د پاسه راسور پروت دی موږ خدای ته مخ نه که موږ جومات ته مخ نه که موږ ملا پسې کنځل وکړل موږ مدرسې پسې کنځل وکړل موږ تبلیغ پسې کنځل وکړل موږ ګیرې پسې کنځل وکړل هر څوک هم سپک کړل د لیډر دپاره کړل دا د ستا قبر کې به دا لیډر څنګه عقل نه لرې سوچ نه لرې څه کوې په کوم طرف روان یې بادشاه نه به تپوس کېږي حضرت عمر وایي وایي که د فرات دریاب په غاړه یو سپی د تندې نه مړ شو وایي د عمر نه به یې تپوس کېږي یې د بادشاه وایي چې بیت المال مې وکړ بیت المال ډک دی او د هر چا دپاره خپل حصه مقرر ده حضرت عمر وایي مدینې خلک خو ما پېژندل ډېر خوشحاله شو شکر دی خدایه چې ټولو غریبانانو کونډو یتیمانانو نومونه لیکلی شي وایي چې مې وکتل یو کونډه ده او د هغې نوم لیکلی شوی دی خو هغې ته تنخوا نشته ما تپوس وکړه د هغه سیکرټري صاحب نه دلته راشه هلکه موږ ورته سیکرټري وایو د دې کونډې دپاره تنخوا نشته ویې نه ولې یاره بس ابوبکر صدیق وایي چې دې له مو ورکوې دا خو زه پېژنم دا خو کونډه ده د دې خو هېڅوک نشته هغه نه به یېرې ګورې ویې نه یاد دي ورته وایي چې دې له مو ورکوې دا کونډه ما ته معلومه وه خو بیا مې پته ځان سره ولیکله او لاړم دغه کونډې کور ته حضرت عمر رضی الله عنه وایي چې ورغلم دې کونډې دروازه کې ودرېدم ستا پلان کې نوم دی وایي چې ما وی داسې کار به کوو چې ستا له د ډوډۍ او د اوبو چې څه بندوبست وي ما ته ټیم وښایه زما د کور نه به تاله راځي کونډه اواز راکړه چې زلمیه خدای دې خوشحاله کړه ما ضرورت نشته زما یو ګاونډي دی سهار روټۍ غروړي بل ګاونډي مې ماښامه غروړي هېڅ ضرورت نشته پوه شومه چې ابوبکر صدیق ته پته ده چې د دې ښځې خبره روانه ده ځکه یې وله تنخوا نه ده لیکلې دې کونډې ما ته ویل زلمیه که یو خدمت مې کوې نو هغې ته زه محتاج یم ما یې وایه خورې څه خدمت دی وی زما دا کور د خټو لوټو کچه دی دا جارو کول غواړي که روزانه ستا وسي او څوک رالېږي یا ته په خپله راځې او دا کور راله جارو کړې او دا خدر یې رانه غورځوې او ګرمي ده چې دا راله چړقاو کړې او دویمه دا ده چې ما له تازه اوبه راوړل پکار دي زه چې دا منګي راته له یخ اوبو راډکوي دغه یو خدمت ته مې ضرورت دی وی ما ورته وایي چې ښه خورې ور لرې کړه چې هم نن نه پې شروع وی ما ته وی چې نن خو یو زلمی راغلی او دا کار هغه کړی دی او زه خو پاسېدی هم نه شم زه خو معذوره یم په کټ کې ناست یم هېڅوک مې نشته نه مې زوی شته نه مې رور شته نه مې پلار سره مې خاوند شته هېڅوک نشته وی ما چې ښه خورې سهار له به زه راځم دا ډیوټۍ به زه کوم زه به هم جارو کوم چلقاو به هم دله کوم او یخې اوبه به درته اچوم وی بس ټیک ته خدای رسره خو که دغه خدمت د روړی موړی ضرورت مې نشته وی سهار چې مې لمونځ وکړې اشراق نه پس ورغلم کونډې له مې اواز ورکړه کونډې د هغه پرونی کس راغلی مو دروازه سینګ کولاوېږي چې کولاو کړم او دا کار وکړم وی بچې ته خو لیټ شوې که نه وی هغه پرونی سړی راغلی و هغه ستا نه مخکې هغه کار کړی دی وی دا څوک هر څوک کې دی بل څوک جوړ راځي وی سهار له چې مې لمونځ وکړه نو مانځه پسې نیغ ورغلم چې دا کار د کونډې خدمت زه وکړم وی بیا مې اواز وکړه چې کونډې لنکې زه راغلی یم وی بچې ته لیټ شوې که نه هغه سړي هغه کار کړی ستا نه مخکې کړی دی
وی بس زه پوه شوم چې هر څوک چې دی او دې پېشمني د شپې راځي او دا خدمت کوي زه به ټیک ده چې هغه خدمت کوي هر څوک چې دی خدای دې ورسره خو کړي خو ګورم چې دا دې څوک پېشمني رالم د شپې غلې غوندې یو ګوټ کې ودرېدم بجلی خو وې نه هغه زمانه کې یو سړی راغی او سر یې پټ کړی سر دې کړی درب باندې را روان دی په تیزۍ او چې یو ځای له راورسېد نو سپلی ویستی رو روان شو ورو په قلار ډبار نه کوي نو چې یو ځای ته ورسېد نو بیا سپلی واچولې بیا په درب ولاړ یاره سړي باندې خو مې شک راغی سر یې پټ و مخ یې پټ و تیاره وه سړي دا چلو که چې لاس یې د بره نه ور اوچت که او ځان ته یې د دننه نه زنځیر کولاو که دروازې ټیټې وې او ورننوته چې ورننوته نو سړي جارو راواخېسته او کور یې مکمل جارو کړ دننه بار یو شان لګیا دی او کور جارو کوي او بیا هغه خځلې راغونډې کړې لوښي کې واچولې بارې په ډېران غورځوي کور یې ولا ښه صفا کړ او صفیا نه پس هغه منګو کې چې زړې اوبه وې هغه راواخېسته او کور یې ولا ښه مزېدار چړقاو او بیا لاړ مشکې غاړې ته واچو دې سړي او د بار نه ول یخې اوبه راوړي تازه منګي ورته ډک کړل او بیا چړقاو کړې لاسونه یې ووینځل بیا سړی را روان شو دروازه یې ورپسې واپس را زنځیر کړه او راووته زه یې جارو کړ خځلې مې غورځوله چړقاو بیا یې بیخي واچولې وایي چې سړی ما ته رانږدې شو ما ورمنډه کړې او سړی مې کلک ونیو چې ګورم چې دا څوک دی چې په نیمه شپه راځي او د دې کونډې دا خدمت کوي او ځای وله جارو کوي هر څوک چې دی خو د خدای ډېر نیک بنده دی د خدای یری په دې زړه کې دننه پرته را چې سړی مې څنګه راونیو سړی را ځان خلاصي ځان راته نه ښایي خو ما خو پېژنده پوه شوم خو چې د مخ نه مې څادر لر کړ او د مخ ته مې ولو کتل سړی څوک و د رسول الله مبارک خلیفه ابوبکر صدیق رضی الله او ابوبکر دا ځکه په خانه کې د دې ښځې تنخوا نه ده لیکلې د خدمتونه ټول د دې ښځې ته کې ځای وله ته جارو کې نن به د مسلمانانو بادشاه خو څه کې وزیر خو یې څه کې ممبر را به چې د چا کور به جارو کړي دا د خدای پړه کې دا د کونډې خدمت پړه کې پروت دی چې مانه به الله د قیامت پر ورځ تپوس کوي اوس برونو لږ مونږ هم سوچ کوو چې زمونږ په ګاونډ کې څومره کونډې دي زمونږ په ګاونډ کې به څومره یتیمانان دي زمونږ په ګاونډ کې به څومره مسکینان دي رسول الله مبارک فرمایي چې کم سړی د یتیم تربیت کوي انا وکافل الیتیم هکذا فی الجنه زه او د یتیم ذمہ دار چې یتیم خدمت کوي د جنت کې به ما وغه دقسې یو ځای وي یو بل سره نو وایو نه خپل بچي له به ورکوم نو ما را دې میوې خوري مالټې او سیوان او کیلې دې خوري او یتیم به خپل کار کې مړ دی صرف او صرف زمارونو هر د محلې خلکو په خپله محله کې د دې یتیم خپل زکات هم د یتیمانانو د مسکینانو د کونډو له ورکو خدای شته غربت به ختم شي بیا به هم دا چغې نه و چې دا شی ګران شو دا شی ارزان شو خو موږ خدای نیولي یو موږ په خپل باغ کې چې د باغ کومه میوه ده که هغې کې هغه عشر په صحیح طریقه ورکړو غربت ختمېږي موږ په خپلو پټو کې که عشر په صحیح طریقه ورکړو په خپله ګوړه کې په خپلو بوټو په خپل فصلونو کې که موږ هغه عشر چې کومه د شریعت حصه مقرر کړې ده هغه خپلو غریبانانو له کونډو له یتیمانانو له رشتهدارانو له ورکړو غربت په خپله ختم حضرت عمر ورته وایي ابوبکر دا ته څه کوې دا به دې بچی ته ویلي ما ته به دې ویلي ما بچی ته به دې ویلي غلام ته به دې ویلي نوکر ته به دې ویلي دا کار به هغوی کې دا په خپله کې وی وژړل ابوبکر صدیق چې قبر کې سوال زما نه وشي ته به جواب ورکوې ستا زوی به ورکوي زما زوی به ورکوي غلام به ورکوي نوکر به ورکوي هلته به ورکوي زما جواب که جواب به زه ورکوم رسول الله صلی الله علیه وسلم له یو زنانه څادر راوړه او هغې زنانه په هغه څادر کې ورته پلیس کیم کړي او بوټي هم پرې کړي ډېر ښکلې څادر یې پیغمبر مبارک له جوړ کړ ډېر ښکلې څادر او چې څنګه یې راوړه رسول الله مبارک ته ودرېده وایي د الله رسوله دا د ما په خپلو لاسونو ګوړزونډې کړی دی او دا بوټي مې پرې درته کړي دي په دې غاړو باندې دا مې دله راوستې ته واچوي صحابه وایي وی د حضور پاک ورته ډېر سخت ضرورت و ځکه چې هغه کم زوړ لنګې والې و نو هغې ته ټوکلې لګېدلې وې ادی په دې شلېدلې و وی څادر یې واخېست او ډېر زیات ورته حضور پاک خوشحاله شو او کور ته ننوته هغه زوړ څادر یې لرې کړ او دی د پرتوب په دی لنګ بیا زیات استعمالوه
او چې بار ته ووت خشته ښکلې زونډو والا څادر و هغه یې لنډ کړی یو صحابي ورته ما احسن هذا څه ښکلی دی ماله به یې رانه کړي ماله یې راکړي زر رسول الله مبارک کور ته لاړ هغه زوړ یې ځان نه تو کړ هغه څادر یې هغه صحابي له ورکړي کېده صحابي دی ورته ونه چې د خدای بنده دا خو ښه دی ماله راوړه زما ورته ضرورت دی نه زر لاړ کشي مو نه کړه زوړ یې ځان نه تو کړ هغه نوې څادر یې هغه صحابي له ورکړه او صحابي ته خلکو وایي ما احسن ته ښه کار دی ونه کړه تا ته پته وه چې د پیغمبر مبارک ورته حاجت و محتاج وته په خوشحالۍ یې واچو پکې راووتو او تا ته یې واخېستو هغه صحابي وي ما ته دې له نه دی اخېستی زه پکې وادو ښځونو له ځم ما ته دې له اخېستی چې دا زما کفن شي کفن پیغمبر مبارک واچو چې زما کفن شي او مقتص شو هغه صحابي چې وفات شو هغه څادر یې کفن لیکن د پیغمبر مبارک زړه ته ګوره صدقه خو ډېر قیمتي شی دی خو که موږ تاسو ورکړه ډېر لوی شی دی او صدقه دوه قسمه ده زما وروڼو ګورئ یو لا صدقه الا عن ظهر غنان رسول الله مبارک فرمایي زکات وغیره غټه صدقه چې وي مالدار دی ورکړي او بل دی کې جهد المقل غریب دیم صدقه ورکړي غریب صحابو به څه چل کو پته راته شته صحابو به لاړل نو د ځنګل نه به یې لرګي راوړل او به یې خرڅول والذین لا یجدون الا جهدهم هغې کې به خیرات بازار کې به خلکو سره پیټي وړل پنډونه به وړل په هغې کې به صدقې کولې او غریبانان به وجزانان به اس به ورسره نو او چې څه به یې موندل په هغې به صدقه کوله دا صحابو صفت امهات المؤمنین چې کله خیبر فتح شو او بنو نذیر فتح شو او فدک فتح شو نو پیغمبر علیه السلام د خیبر خمس کې څه عیسی پرېښوده او د بنو نذیر او د فدک او څه وی د یو کال نفقه به د دې نه وباسو دا به د امهات المؤمنین او باقي به د بیت المالي نو د یو کال غون به یو ام المؤمنین له مسلمانانو مور له ورکړه چې به یې ورکړه چې په دویمه ورځ به کېدل هر څه به یې خیرات کړي سپر عبدالله ابن زبیر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ له په زرګونو دراهم راولېږل نوکرې ته وایي شابه کاسې ډکې که ویشه چې مازدیګر نور پرېوتو نه مخکې دا خلاصې کړې ډکې ډکې کاسې یې په دې غریبانانو په دې مسکینانو ویشلې مال ټول یې خلاص کړ چې کله ماښامې شو روجه وایه روجه او بانګې وې خادمې ته وایي د خوراک سره وړو هېڅ هم نشته هېڅ هم نشته په څه به روجه ماتې اوبه به راوړو په اوبه ماته کړې بل څه نشته نو خادم ورته غوسه شوه وی دومره په زرګونو روپۍ وې د خدای نیکبخت دی نو یو روپۍ به رېته پرېښې وه نو اوس به تلې وم تاله به پرې مې روجه ماتې خو راوړې که نه نو او ورته وایي چې اوس راته یادې وختي به دې راته یاده کړې داسې سخا او رسول الله مبارک وفرمایي وی په ټولو بیبیانو کې بیبیانو دې تپوس کوي ستا نه پس په ټولو بیبیانو کې د ټولو نه مخکې څوک تا سره یو ځای کېږي څوک به در پسې زر مري چې تا سره یو ځای شي د پیغمبر بیبیانې خو په حضور پاک سره وی اطولکن یادا وی چې د چا لاس اوږدي لاس اوږدوالی کنایه د سخا نه ده چې څوک سخي نو په ټولو کې زیاته سخي حضرت زینب وه او د حضور پاک پسې فورا بیا څو ورځې پس هغه وفات شوی صدقه قیمتي شی دی ښه زما په دې خبره عمل کوئ صدقه کې سوچونه مه کوئ که سوچ دی که شیطان دې نه پرېږدي بس صدقې ورکوئ زکات خو چې بلکل پرې نه دی زکات متعلق بیان به انشاءالله ورته آینده جمعه کې وکړو زکات به پرېږدي خو فرض دی خامخا به یې ورکوئ او نفلي صدقې م ورکوئ چې شی کور پخې نو په کټوۍ کې اوبه لږې زیاتې کړه هم هغه کټوۍ چې ته پخې نو یو دوه پیالې اوبه پکې زیاتې کړه نو یو لږه غوندې په کوڼ کې یو جام یو کاسه خور غریبانانو له وړېږه یعنې ستاسو دپاره خو د صدقې بهترین مواقع دي جوماتونو کې هم طالبان ډېره دي ستاسو لپاره غټه صدقه ده جومات کې طالبان مسافر ډېره دي د خدای دین زده کوي قرآن زده کوي او حدیث زده کوي جوماتونو کې ډېره دي ستاسو لپاره غټه صدقه دغه ده نیمه نیمه روټۍ ورکوئ او لږه ترکاري ورکوئ نیت دا کوئ چې دا صدقه زه ورکوم چې زما پې الله پاک برکت پیدا کړي او دا غریبانان پې د پیغمبر حدیث زده کړي
ورکوي صدقې مصیبت به ختمیږي تکلیف به ختمیږي د قبر د اور توبه په ختمیږي د قیامت پر ورځ بل صدقې د سوري لاندې به د دنیا مصیبتونه په ختمیږي مصیبتونه به نه راځي کوي چې مصیبتونه دې ختم شي او چې تکلیف راځي نو نظرونه مه کوئ د مخکې نه صدقې ورکوئ او قیامت کې به خدای پاک دا ما چې کوم آیت ووې نو د وږي مثال الله پاک ورکوي یو په 200 بلې هغې نه به په دوچندو خدای پاک د هغې بدل تاسو درکړي دعا وکړئ الله په مو رحم الله مونږ ټول له صدقو توفیق راکړي الله مونږ ټول مالدار کړي مالداري ښه شی چې د حلالو مالي او د صدقو توفیق راکړي د ریا د صدقو نه مو ساتي او چې چا څومره صدقې ورکړي پروردګار یې ولې قبولې کړي الله تم د فتنو نه د آفتونو د مصیبتونو نه په امن کې وساتي الله مریضان له عمرو صحت او شفا ورکړي زما یو دوست دی ما تېره جمعه هم دعا کړه ظاهر صاحب د پېښور کې اوسېږي زامن یې نشته ډېر پریشانه دی غریب مونږ هم ورسره پریشان ځکه ډېر ښه انسان دی دعا ورته وکړئ چې خدای پاک ورته نارینه اولاد ورکړي یا الله ته ورله نارینه اولاد ورکړي او روغ صحت هم وله ورکړي د چا هم بچي ني خدای بچي وله ورکړي د چا نارینه اولاد نه الله نارینه اولاد ورکړي د څومره بیماران دي په دې مجلس کې دي یا په کورونو کې دي په دې جومات کې دي هسپتالونو کې دي الله ټول روغ صحتونه او شفا ورکړي د څو قرضداران د قرضونه اخلاص کړي چې چاته څه پریشانۍ دي پریشانۍ په خوشحالو بدل کړي د قطبین خیلو کندې کې یو سوره د مخکې د په درسونو کې نو بس کله اوسګار نشم دغه جاوید دی پلار وفات شوی مرتضی کاکا دعا ورته وکړئ چې مرتضی کاکا ډېر ښه سړی ډېر ښه سړی چې رښتیا خبرې الله دې مغفرت نصیب کړي الله دې د قبر او د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي او الله دې وارثانو له صبر ورکړي ها د پر لالی ګور نه جوړه دعا ورته وکړئ چې خدای پاک روغ صحت ورکړي څومره بیماران دي الله روغ صحتونه او شفا ورکړي خدای ته هم د فتنو آفاتو نه وساتي خدای چې څومره میلمانه زموږ د جومات ته راځي الله ټولو له په یو یو قدم اجرونه ورکړي ټول د پریشانو آفاتو نه په حفظ و امان کې د پړانګو د حیدر بچا خور مړه شوې ده الله دې وبخي الله دې مغفرت نصیب کړي او چې زموږ د جومات کې چا خدمت وکړه دا دې ګوره شکر الحمدلله کار زموږ د جومات ډېر ښه په اسانتیا روان دی که خیرګړۍ هم پکې شروع ده بس اوس پکې لږ لږ کار پاتې ده چولې مویدۍ او دا د بجلی کارونه دي بره پې هغه چت لږ غوندې پاتې دی چې هغه پې پټ کړو الله یې دا کار هم په خیر سرته ورسولېږي او الله دې جمعه پکې شکر دی جمعې مونځ کوو بره پکې ولاړې لاندې م ولاړې او درسونه هم دي پکې چا چې ځای بخلی دی چا پکې تعاون کړی دی ټول د الله د دواړو جهانو خیرونو برکاتو او خوشحالۍ ورکړي مونږ تاسو نه د الله راضي شي یا الله ته زموږ نه راضي شي خدای ته زموږ نه راضي شي خدای د فتنو نه او د غمونو نه په امن او امان کې وساتي د لوپرو د جرم خدای په امن کې وساتي اخر وخت کې په فریضه کریمه نصیب لا اله الا